نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العظيم. سورة بقرہ دویم پارا 214 نمبر آیت دی. د دې رکو د مخکې رکو سر ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکو کې د طلاق او د عدت ذکر شو چې د زنانو خاص مسائل دي. په دې رکو کې د مہر ذکر کیږي چې د نکاح او د عدت سره خاص تعلق ساتي. په دې رکو کې داغه زنانو ذکر دی چې هغه ته طلاق ورکړل شوی دی. اوس د دوی د مہر بس صورت پی د زنانو سلور قسمونه دي چې طلاق ورته ملو شي. یو هغه زنانا چې مہر ولا خاوند مقرر کړی وي، طلاق ورته ملو شو، خاوند ورته نزدېکتم کړی دی، نو د دې زنانا ټول مہر په خاوند باندې لازم او ضروری دی. دیم هغه زنانا چې مہر مقرر دی لیکن خاوند نزدېکت نه دی کړی او طلاق ورکو، نو د دې د پاره د ټول مہر نیمه حصہ مقرر شو. ټول مہر کې به دې ته نیم ملاويږي. دریم هغه زنانا چې مہر مقرر ندی البته خاوند نزدېکت کړی دی، نو د دې زنانه د پاره مہر مثل دی، یعنی د دې هم صورت او هم عصر زنانه رشتہ داران د هغوی چې څومره مہرونه وي هغه اندازه به د دې هم مہر مقرر شي، دې ته به ټول مہر مثل ملاویږي. او څلورم قسم هغه زنانه چې د هغې د پاره مہر مقرر ندی او خاوند ورته نزدېکت هم ندی کړي، خلوتي صحیحه ندی راغلی او خاوند طلاق ورکو، نو په داسې صورت کې د ائمه ثلاثو په نسبان دي د دې زنانه د پاره متعه ورکول واجب دي. متعه جوړنیم کپڑے وغیرہ دا د دې زنانه د پاره ورکول واجب دي. ائمه ثلاثه سوا د امام مالک رحمت الله علیه نا چې امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې لازم او ضروری نه دي، البته مستحب ده چې متعین جوړنیم کپڑے وتا ورکی. بیا الله پاک فرمایي کچره تاسو خپل بیبیانو له طلاق ورکي او ټول مہر تاسو د دې د پاره مقرر کړی وي، نزدېکت مو نه دی کړی، نو په داسې صورت کې اگر چې د دې کېږي نیمه حصہ، خو که تاسو د زنانو ته ټول ورکئ، معامله د احسان او د عفو کوي، نو دام صحیح ده. او که دا زنانه احسان معامله وکړي، خاوند ورته مہر نه دی ورکړی، مخکې د نزدېکت نه طلاق ورکو، نو د دې زنانه اگر چې نیم مہر حق کېږي، خو که دا عفو کې خاوند ته بقایا نیم چې د دې کوم حق ته غم ته پرېږدي، نو دا وی ډیره بهتره ده. بیا الله جل شانه د منځونو په باره کې ارشاد فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. د خپل منځونو په باره کې حفاظت وکړئ. اوس په دې آیت کې د والصلاة الوسطى نه کوم منځ مراد دي، نو په دې کې د مفسرین اقوال دي.
راجح قول دار چې دا د مازیګر مونږ دی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزوه خندق په موقع د کافرانو د وجنا د مازیګر مونږ قضا شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته دعا وکړه د دې په بنا باندې والصلاه الوسطى مراد دا د مازیګر مونږ دی بیا الله پاک فرمایي چې تاسو کله عبادت کوئ یعنی مونږ کوئ نو تاسو عاجزین کار واخلئ د تکبر په پوزیشن کې مانځه ته مه ودرېږئ اوس عاجزی د مانځه دا د سنت طریقې د مانځه ده نارینا د نامې لاندې لاسونه کېږدي دا د عاجزۍ نښه ده زنانا په سینه باندې لاسونه کېږدي د سنت مطابق نو د دې دپاره عاجزي دا ده اوس نارینه چې په سینه باندې لاسونه کېږدي خپې ارتې کې سرتور سر شي بډې ووی نو دا د بدماشۍ مونځ دی او شریعت کې الله فرمایي وقوموا لله قانتین الله ته عاجزۍ سره ودرېږئ نو عاجزۍ سره ودرېدل د دوی دا مونځ نه وي بلکې دا د تکبر او د بدماشۍ عبادت دی د الله په دربار کې دا نه قبلېږي بیا الله پاک فرمایي که چېرې تاسو د جنگ په دوران کې د جهاد په دوران کې یئ او په ولاړه تاسو ته مونځ کولو موقع نه ملاویږي چې تاسو مونځ کې رکوع سجده وکئ نو د مجبورۍ ته تاسو په سورلۍ باندې د پاسه مونځ کوئ اگر چې ستاسو په دې کې سجدې ته موقع نه برابرېږي اشارې سره وکئ خو مونځ پرېږدئ مه بلکې مونځ وکئ کله چې تاسو په امن باندې شئ د دشمن نه یره او د جهاد صورت د جنگ مقابله صورت ختم شي نو په دغه ځای کې تاسو بیا مونځ کوئ بیا ښې طریقې سره بیا هغه زنانه چې خاوند وفات شي نو د دې زنانه په د پاره ابتدایي حکم دو چې دا زنانه به یو کال عدت تیری ابتدا د اسلام کې دا حکم لیکن کله چې رستو آیت والذین یتوفون بلورځنی درس کې چې تیر شو چې هغه آیت نازل شو نو بیا دا آیت منسوخ وګرځیدو نو دا آیت منسوخ الحکم باقی التلاوت تلاوت کیږي لیکن حکم نشته عمل پی نه کیږي مخکې به ښځې یو کال عدت اوس د یو کال عدت مسله ختمه شوه لس ورځې څلور میاشتې به تېروي د دې یو مسله معلومه شوه مسله دا ده چې په ټول قرآن باندې عمل نه کیږي ټول قرآن باندې عمل نه کیږي اگر چې تلاوت هم کیږي لکه دا د قرآن کریم آیت دی تلاوت کیږي لیکن عمل په دې جایز نه دی چې زنانه یو کال عدت تیر کی ځکه دا آیت منسوخ شوی دی نو په قرآن کې داسې آیاتونه شته چې په هغې باندې عمل نه کیږي نو د نبی علیہ السلام په حدیثو کې هم داسې احادیث شته چې هغې باندې به عمل نه کیږي موږ تاسو ویلو چې یو سنت دی او یو حدیث دی سنت کې درې خبرې دي یو پکې مواظبت دی او بل پکې عادت دی او بل پکې د امت د پاره عموم دی که یو کار نبی علیہ السلام همیشه نوی کړی دی ته به سنت نه وي لکه مثال په پیزار کې مونځ دی یا د ګډو په غوجل کې مونځ دی یا نوسې په غېږ کول او مونځ کول دا نبی علیہ السلام همیشه نه دی کړی او پیرنې مې کړي دي نو دې ته سنت نه ویل کېږي اوس یو سړی به داسې نه کوي چې پیغمبر علیه السلام نوسې په غېږ کړی مونځ یې کړی نو زه به هم نوسې په غېږ کې مونځ به کوم نه داسې به نه کې نبی علیه السلام کړي لیکن ستا دپاره سنت نه دي دویم دا کار به نبی علیه السلام عادتن کړي د مجبورۍ نه به نه کړي لکه مثال نبی علیه السلام په ولاړه باندې تش اودس مات کو حدیث د بخاري دی نو ستا دپاره سنت دا نه دی مسلمان دپاره چې دوی په ولاړه باندې تش اودس مات کړي نارینه وي یا زنانه وي ځکه طریقه د اودسو د ناستې ده دریم دا به د نبی علیه السلام خصوصیت نه بلکې د امت دپاره به وي اوس نبی علیه السلام 11 بیبیانې کړې وي په یو وخت کې 9 بیبیانې په یو وخت کې په نکاح کې وي
نو د امتی د پاره دا نشتا ځکه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره خصوصیت. نو د نبی علیہ السلام په حدیثو کې به دا درې قسم اعمال لازم کله کله یو عمل کړي اوبم پکې راځي د مجبورین کړي هغه هم پکې راځي خصوصیت چې کوم هغه هم په حدیثو کې راځي لیکن امتی د پاره په دې باندې عمل نشتا. یا بل مثال به وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس ته مونږ کړي قرآن کې مشته او حدیث کې مشته لیکن عمل پې نه کیږي. معلومه دا شو چې په ټول قرآن باندې عمل نه کیږي په ټول حدیث مبارکو باندې عمل نه کیږي ایمان او یقین به ساتي لیکن عمل به نه کیږي ځکه چې داغي حکم با جدا وي. او بیا الله پاک فرمای کوم زنانو ته چې طلاق ملو شو او مہر مقرر دی او یا مہر مقرر نه دی مہر مثل وته ملاویږي په صورت د طلاق کې د دې لپاره مستحب ده چې دی تا یو جوړه نیم کپڑی یعنی متعه ورکي. د دې درو قسم زنانو د پاره چې مہر مقرر دی دو صورتونه دي یو مہر مقرر نه دی لیکن نزدېکت شوی دی نو دا صورت دی درو صورتونو کې د دې خځې د پاره مستحب ده چې متعه وته ملو شي جوړه نیم کپڑی وته ملو شي خاوند خپل وس مطابق ورکي نه به شمتوب کوي چې ډېر بیکار ورکی او نه به ډېر زیات اسراف کوي او ډېر تجاوز به د حد نه کوي چې ډېر زیات قیمتي وته ورکی نه د خپل وس مطابق مالدار د مالداري مطابق او غریب د غریبي مطابق. نو الله پاک فرمایي لا جناح علیکم نشته دی ګناه پتا سو باندې ان طلقتم النساء کجر تاسو طلاق ورکی خپل بیبیانو ته ما لم تمسوهن هغه بیبیانو ته چې تاسو سر نزدېکت نه وی کړي او تفریضوا لهن فریضا یا تاسو نوی مقرر کړي د دوی د پاره مہر ومتعوهن على الموسع قدره او متعور کې جوړ نیم کپڑی ورکی په مالدار باندې د وسو طاقت مطابق تي وعلى المقتر قدره او په غریب باندې د وسو طاقت مطابق تي متاعا بالمعروف دا جوړ نیم کپڑی متاعا بالمعروف دا متعدا د شریعت مطابق حقا علی المحسنین دا لازم ده په مسلمانانو مؤمن نیکانو باندې متاعا تاسو دی تور کی د جوړنیم کپڑی بالمعروف د رواج او د شریعت مطابق دا غزنانه چې مہر وطنی مقرر شوی او طلاق او تمخ د نزدېکت نه ورسېدو نو دې زنانه د پاره متور کول واجب دي. وان طلقتموهن کچریتا سو طلاق ورکی دی خپل بیبیانو ته من قبل ان تمسوهن مخکد نزدېکت د دوینا وقد فرضتم لهن او حال دار چې تاسو مقرر کړی د دې د پاره فریضه مہر فنصف ما فرضتم فنصف نیم هغه مال نیم هغه مہر دی چې تاسو مقرر کړی د دوی د پاره نو نیم د دې شو الا يعفون مگر کدا زنان عفو کی دغه نیم ناخلی او يعفو الذي بيده عقدة النکاح یا زیاتین ممتور کی هغه کس چې داغه پلاس اختیار د نکاح دی وان تعفو اقرب للتقوى او دا چې تاسو عفو کې یو بلتا دا ډیر نږدې د تقوا ته ولا تنسوا الفضل بينكم او تاسو مهروي زیاتیونه کې پخپل منس کې زیاتی نه کې یعنی زمره تاسو د وسط کېږي پنیکو کې زیادت کوي دا تاسو مهروي ان الله بشک الله پاک بما تعملون بصير فعمل استاذ باندې لیدون کې دي حافظوا على الصلوات تاسو حفاظت کوي په منځونو باندې والصلاه الوسطى او په منځ د مازیګر باندې وقوموا لله قانتين او تاسو درېږي خاص الله تعاجز کوونکې تکبر مکوي فإن خفتم فرجالا او ركبانا کجره تاسو یریږي د جهاد په دوران کې فرجالا پس تاسو منځ کې پیادا او ركبانا یا تاسو منځ کې پسور له باندې فاذا امنتم پس کله چې تاسو په امن باندې شي د جنگ صورت ختم شو فذكر الله پس تاسو یاد کې الله پاک
کما علمکم زکه چې تاسو ته پوهه درکړې ده ما دا غسزونو لم تکونو تعلمون چې تاسو داغه پوهه نه وا پغی تاسو نه پېدې والذین یتوفون هغه خاوندان چې وفات چې منکم تاسو زنانونه ستاسو سړونه ويذرون ازواجا او دی پریک دی خپل بیبیانه وصیتا لازواجهم نو پکار چې دی وصیت کی خپل بیبیانو ته متاعا الى الحول متاعا د متعی الى الحول تر د یو کال پورې غیر اخراج نه د وتلو یعنی یو کال پورې بوي او د دې نان نفقه به د خاون په مال کې وي خدا په صورت کې چې د زنانو د پاره میراث کې حصہ نه و او د آیات دیم د میراث د متوفى عنها زوجها خاون چې داسي خزوي نو د لس ورځو سلو میاشتوال آیت چې کوم حکم هغه نو نازل شوی فإن خرجنا پس کچری اوت دا زنانا فلا جناح علیکم پس نشتیز گناہ پتا سو باندې فیما پاس کی فعل نه چکوي دا زنانا خپل زیب و زینت فی انفس نخپل زانونو په بارکه من معروف در رسم و رواج و شریعت مطابق والله عزیز حکیم او الله پاک غالب حکمت والا ذات دی وللمطلقات د طلاق شو زنانو د پارا متاع متعدا یعنی جوړنیم کپڑی دي دا غدریس اقسام چې کوم د زنانو ذکر شو دا حکم استحبابي دي بالمعروف د شریعت مطابق حقا علی المتقین دا قول لازم دی په متقینانو باندې کذالکم دارنگی یبین الله بیان الله پاک لکم استاذ د پار آیاتی خپل آیاتنا لعلکم تعقلون د پار دی چې تاسو عقل نه کار واخلی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین